موسی علیہ السلام ته یو وارې خلق ورته ووې ای موسی کوهي تور ته ځې خپل رب سره هم کلام کېږي دا تپوس د الله نه وکړه بندګانو ته به څنګه پته لګي دې وخت کې زموږ نه خپل رب خوشحاله دی راضي دی او دې وخت کې زموږ نه خپل رب ناراضه دی او خفه دی رانه موسی علیہ السلام چې لاړ د الله عز وجل په دربار کې عرض کړي الله دا سوال رانه خلقو کړی دی بندگان وی څنګه به پته لګي زموږ نه خپل رب راضي دی دې وخت کې او دې وخت کې زموږ نه ناراضه دی او خفه دی ورته وی ای موسی اوبه وایې دې ته څوک چې په ژبه باندې زمانه شکایتونه کوي او زړه کې ګیلمن وي هر وخت یې پوه شه د نه خپل رب ناراضه دی او څوک چې په هر حالت کې لوږه او تنده کې بیماری او صحتیابۍ کې غربت او مالدارۍ کې په ژبې شکر وي پوه شه د دې نه خپل رب راضي او خوشحاله دی نن زمونږ باوجود د مال و دولت د نعمتونو د خوراکونو سره زمونږ زړونه ګیلمن دي د الله نه او زمونږ په ژبو شکایتونه دي پته لګي چې زمونږ نه خپل رب ناراضه دی او خفه دی رانه پته لګي چې خپل رب زمونږ نه نن خوشحاله نه دی ناراضه دی ځکه زمونږ په ژبو شکایتونه دي هغه د ژوند ضروریات الله ټولو ته ورکړي دي هر بنده په خپل حالت باندې تنگ دی هغه الله قرآن کې فرمایي د دنیا دا ژوند دا لږ غونتې ساعت دی لږ غونتې